یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله يرقوا د الله نا وابتغوا الیه الوسیلة الټوي خاص الله جل شانه ته نزدې والی وجاهدوا او کوشش کوي jihad کوي فی سبیله دا پلار کې د الله لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ. سورة المائدة آیت نمبر 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دینا مخی آیت مبارکو کہ اللہ جل شانہ جرائی مباندی د سزاگانو مختلف صورتنا ذکر فرمائل دی د پارا چی په معاشره کې د جرائمو صد بابش او چکلا قاتل تا د قتل سزا ملوشي او مجرم تا د جرم سزا ملوشي زناکار باندې حد جاری شي او د غل لاس کټ کړی شي او دغه سي د ډاکو هغه سزا چې کوم د ډاکا چولې دی قتل هم پکې کړی دی ډاکای ما چولې دی دی په سلی باندې زوړند کړی شي او یا قید کړی شي دا مختلف سزاګانې چې کله مجرمانو ته ورکړی شي نو د جرم صد باب هغه په معاشره کې د مسلمانانو وجود ترازی دا خو هغه حدود او قصاص دي چې کوم الله تبارک وتعالى د سزا په ذریعہ باندې د مسلمانانو په معاشره کې هغه داغي حکم فرمایي او چونکه الله رب کائنات په خپل بندگانو باندې ډېر زیات مهربان دی او ډېر زیات رحیم او کریم ذات دی نو چې کوم ځکه د جبر د سختي او د زور د سزا ذکر راشي ورسره الله تبارک وتعالى خپل بندگانو ته د تقوا او د خوف خدا او د پرهیزګاری ترغیب هم ورسره ورکړي دي د پاره چې یو مسلمان د ګناه نه ځان ساتي چې هغه صرف د سزا د یری نه ځان نه ساتي بلکې د الله د یری نه ځان بچ وساتي او د الله جل شانه نه ير کول چې کوم ته تقوا ویل شي دا د نورو مخلوقاتنا د یری پشانت نه د سرنګ چې وسړی مار نه یریږي د لړم نه یریږي او دغه سی وحشي درنده زناور نه یریږي د الله تبارک وتعالى نه یریدل داسې نه بلکې د الله جل شانه نه ير کول هغه دی ته وي چې زما محبوب رب هغه مان ناراض نشي او دا سینه چې زه د دې معصیت ارتکاب وکم د دې ګناه ارتکاب وکم نو زما محبوب رب د خپل رحمت نه با مالری کی او د الله تبارک وتعالى محبوب بندگانو د فرسنا زبا وستلشم او دا سینه چې الله تبارک وتعالى ما د خپل محبوب بندگانو د فرسنا وباس د دې يرینا یو ګناه نه کول د دې يرینا غیبت نه کول د دې يرینا بد نظری نه کول د دې يرینا چغلخوري نه کول د دې يرینا خپل جبه او د لاس د شر نه بل مسلمان ته نقصان نه رسول دي ته وي تقوا نو الله تبارک وتعالى د سزا د جزا ذکر کولو نه بعد بیا د تقوا حکم فرمایي چې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله اے ایمان والو د الله نه یره کوي د الله د یرینا د ګناهونه پرېږدي
او دغسی وابتغوا الیه الوسیله او لټوي تاسو خاص الله جل شانه ته نزدیوالی تقرب الى الله وسیله الى الله د الله تبارک وتعالى طرف ته نزدیوالی لټوي ځان الله جل شانه ته نزدیکی د الله تبارک وتعالى ذات طرف ته انسان څنګه نزدیکیږي او د الله جل شانه قرب او نزدېکت او د الله تبارک وتعالى محبت بندتا څنګه حاصلېږي دا غي د پاره قران کریم دا طریقہ ارشاد فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما دی بندگانو ته وایا الله تبارک وتعالى فرمایي دوی ته وایا چې کچره تاسو زما سره مینا ساتي ما سره محبت کول غواړي فتبعوني زما اتباع کوي يحببكم الله الله جل شانه به تاسو سره محبت وساتي ويغفر لكم ذنوبكم تاسو ګناهونه به تاسو ته معاف کی نو دی آیت کریمه دا معلومیږي چې کله یو بنده د الله جل شانه محبت حاصلول غواړي نو د الله جل شانه محبت حاصلېږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع سره او دغه په اطاعت سره او چې کله هم یو مسلمان په یو سنت باندې عمل کوي او مخکزي نو هغه عمره د الله تبارک وتعالى هغه محبوبیت او تقرب الى الله هغه ورته حاصلېږي نو گویا کې چې څومره د چا په ژوند کې د چا په معمولاتو کې د سنت طریقې مطابق ژوند تیرول راځي هغه عمره هغه بنده د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې محبوب بندگانو نه ګرځي لہذا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت هغه د الله تبارک وتعالى قرب او نزدېکت او هغه وسیله حاصلولو ذرایع دي نو وسیله ستوي حضرات مفسرین کرام فرمایي چې وسیله وبتغوا الیه الوسیله او لټوي تاسو خاص الله ته نزدېوالی وسیله نو وسیله د الله تبارک وتعالى د نزدېکېدو چې کوم ذرایع دي هغه ته وسیله وي نو لہذا موږ تاسو یو 2 رکعات نفل وکړو یا چې د الله جل شانه ذکر وکړو یا صدقه خیرات وکړو یا حج عمره وکړو یا نور داسې نیک اعمال وکړو او هغه اعمال د الله جل شانه په حضور کې وسیله په تور باندې پیش کو دي ته وی وسیله بالاعمال الصالحه د نیک اعمال وسیله د الله جل شانه په حضور کې وړاندې کول او دغه سي د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زبان مبارکه سره دا واقعا د صحاح سته په کتابونو کې ذکر دی چې 3 کسان په یو سفر کې یو غار کې پناه واغشتو د باران نه او هغه غار په غوي باندې را بند شو او چې کله غار را بند شو هغه په غي کې دن نقید شو سوای د الله نه د غي د نجات څخه ذریعہ نو نو دې درې وانو دا فیصله وکړه چې مونږ به د الله تبارک وتعالى په حضور کې خپل اعمال وړاندې کوو چونکه تفصیلی واقعا ده درې وانو خپل اعمال الله جل شانه ته پیش کو یو کس پکې د مور پلار خدمت کړو او هغه وړاندې کړه چې یا الله قدم استار آزاد پاره کړی نو ته مونږ دې مصیبت نه خلاص کی هغه له شان دي کولو شو او بل کس چرته یو غریب سره خګړې کړي وا داغه مال د سره او هغه حفاظت کړو هغه په کاروبار کې لګولې او اخر کې وته پوره مال په سونو تعداد کې ګډي بيزي ورته حواله کړی وته استا لګ شان دي مزدوري وا هغه باندې یو ګډه بيزا ما غشتي وا او دا دون لوی ترقی وکړه په کالونو کې دا واخله و یا الله کغه مستار آزاد پاره کړی نو دا دی مصیبت نه خلاص کا هغه لګ نورم کولو شو خو بیا هم دراوتو قابل نو دریم کس په کې دا خبر وکړه چې یا الله ستا په علم کې دی چې یو ځل یو زنانا حسینه جمیله مجبوره وا ما نه پیسې غوستي ما ورنه د بدکاری مطالبه وکړه او پیسې مې ولا ادا کړې وخت مقرر شو چې کله ورنږدې شوم درته وی چې د الله نه ویریږه زه صرف او صرف استاد یرینا رستو شم او کدا عمل می استاد یرینا کړی نو ته دی مصیبت نه خلاص کا هغه غار مکمل کولو شو او درې ونه با حفاظت
بهر وروتل دي ته وی وسیله بالاعمال الصالحه د نیکو اعمالو په ذریعہ باندې د الله تبارک وتعالى قرب او نزدېکت حاصلول دي ته وی وسیله. نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې اے د ایمان خوندانو د الله نه یره کوي وبتغوا الیه الوسیله د الله تبارک وتعالى خواته نزدېکت ول اعمال چې دغه لټوي یو وسیله بالذوات الفاضله وي چې کوم د الله تبارک وتعالى مقرب بندگان وي دا غوي په ذریعہ باندې الله جل شانه راضي کول لکه یو بچي د خپل یو اولاد د خپل د مور او پلار د خدمت په ذریعہ باندې د الله قرب حاصلي یو شاګرد د خپل د استاد د رضا کولو په ذریعہ باندې د الله جل شانه قرب حاصلي یو قصدي یو الله والا کس یو نیک صالح کس په صحبت کې کینی او هغه ته وی چیرې تاسو زما د پاره دعا وکړئ د الله تبارک وتعالى په حضور کې زما د پاره لاس اوچت کړئ او دا ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنتنا مبارک جننا دا ثابت دي چې کله هم د یو کار ضرورت شو صحابه کرام برال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله تاسو دعا وکړئ چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه تشریف یوړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تردی پوری حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه ته خلق رال چې ته د الله د رسول یو جل قدر صحابي دا غتر زوی باران رحمت ضرورت دی د لپاره دعا وکړه چې الله تبارک وتعالى د رحمت باران وکړي ته وی وسیله بالذوات الفاضله دا ټول ثابت دي نو وسیله وی د الله تبارک وتعالى قرب حاصلولو هغه ذرایع الله جل شانه فرمای یا ایها الذين امنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله يرقوا د الله نه وبتغوا الیه الوسیله ولټوي خاص الله جل شانه ته نزدې والی وجاهدوا او کوشش کوي jihad کوي فی سبیله دا په لار کې د الله لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.